इज्जतमंद वरोणो और कुरान अक्सर गालिब खल किया दे मलदारी खल कुरान तन गोरी मलदारी खल खुदा का से डायरेक्ट जन्नत तरवान दी के ना दा खुद गरीबानों कार दे जन्नत बगैर दा कुरान न मिलवे दे नसी कुरान खुदा से यार दे चे बल यार बदा से नवी का हर चेरे ख्वाड़े वफादार बदा से नवी दगैर अबद वतन ला सुरगुलुला जोड़वी खलदुला जोड़वी मख के बगुला जोड़वी पसख्तो मरहलों के रखतुला जोड़वी कुरान देता बची ना वली जोड़ाई कुरान दे बची पसर ता जन्नत तबियाई जनाब रसूलुल्लाह फरमाई चे दे कुरान हाफिज तबा अल्लाह पाक दे क़यामत पूरा जन्नती ताजुर पसर की मोर ते हम और पलारता व अल्लाह पाक बा हाफिज मोर पलार रहू घोड़ी अल्लाह पाक बा और सर दीदार कई ऐलान बाउशी चे दे हाफिज मोर पलार अल्लाह घोड़ी दुई बहरान सी ची या अल्लाह मुंह डेर गुनाहगारियो या अल्लाह संग मुंगता ते पेशीदा अल्लाह बफिर रस्तो तोई चे आवल नावल दे हाफिज मोर पलारता जन्नती जड़े वाचवई दुई बजन्नती जमे वागोंदी अल्लाह प दरबार के बे हाजिर शी अल्लाह पाक बा पखपल सो मुबारक हो ए जन्नत ताजुर पसर की व अल्लाह पाक बा हाफिज कुरान तोई चेजान सरा अगलास कसन चागे दे परा जहन्नम वजिब दे अगलास कसान जान सरा जन्नत तबिया हाल की कदर किया जाने ये दुनियादार कमीने कुरान की कदर जानने वाले सो गए शहरे मदीने सिलापुर दर्द से मुझको ये सदा मिलती है कि मदीना में हर मरज की दवा मिलती है दर्द सीने में अगर हो तो करो जल्दी कर सब मरीजों को उसी दर्द से शिफा मिलती है खाक को ये दरे रसूल में है ये तासिर अंदगर आंख में डले तो जिया मिलती है पनबियानु के सरदारिये पनबियानु के मुख्तारिये मदीने नबी सरदारा चित मुश्किल का अंबरिये स्ताद हुसन सनिलस्ता प दुनिया प मफीहा के स्ताद हुसन सनिलस्ता प दुनिया प मफीहा के तो वो हुसन जम हुसन ज़रब हुसन सद हज़ारिये दिमक्षर पसख्त औरज़बा द उम्मत नाराकड़े तो खो साहिबे कौसर ये हम तशाफिये मक्षर ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वाजिबुल इख्तिराम मुदीर जामिया हज़रत मुफ्ती फजल वहाब साहब,
استاذ العلماء حضرت مولانا حمید خان صاحب او پشتیج باندې ناستو علماء کرام مونږ د جمعیت علماء اسلام د علاقہ برت امیر مولانا محمد خیاط صاحب او د مونږ د جمعیت طلباء صدر د انوار العلوم متعلم د مولانا علی اکبر صاحب فرزند المسیح قاری علی اصغر صاحب او دیگر علماء کرامو چونکہ ما وقتم زیاد کوشش کوم چې زه ډېر لنډ بیان وکم خو لیکن الله رب العزت شان دا ده چې داسې دنیوي او دغه شان شیطانی پروګرام وي آکه کسان ډېر وي او د مونږ په جلسو کې ماشومان ډېر وي ماشومان غریبان بغیر د شور نه پاغاسه نه پويږي او اکثر کا تاسو سوچ کړئ د مونږ جلسه اکثر د طالبانو د عالمانو نزیته پر رونق وی او ډکی نو زه د الکانو ته د ماشومانو تام درخواست کوم چې 5-10 منټ تاسو په زړه کې درود شریف وایي او شور مکوئ یو کلی کې یو امامو به داغه داسې مقتدیان وي بنډا غوندې وه بیغ امام به په نمبر خلکو روټۍ ورکوله د کلي خلکو نو یو سړی ورته په روټۍ کې 2 روټۍ راوړې او داسې یو غټ پلیټ یې دا ټیپرو ډک کړی و ټیپر یې راوړي استاد صاحب چې کله روټۍ وخوړه ټیپر یې وخوړل نو مقتدي ته وویل چې یاره ډېر خوند یې وکړ دغه شان ټیپر به ما چیرې نه دي خوړلي ډېره ذایقه یې وه مرچکۍ ټماټر پکې ښه و هغه دا خیال و چې دا سړی لږ خوشحاله شي هغه د کمکل بچي ټول کلي ته اعلان وکړو چې مونږ استاد ته ټیپر ډېر خوند ورکوي نو چې سړی به روټۍ راوړه نو ټیپر به پکې و نو هغه استاد نوره د ټیپرو نه په دستونو شو ځکه چې بېګا ټیپر خوره سهار ټیپر خوره نو هغه سوال وکړو خدای ته چې خدا پاکه ما ته د دې ټیپرو نه نوره نجات راکړې بل سړی ساګ راوړي ترکاري چرګه پولاو د ټیپرو ته د قرآن شریف کړی نو یو مقتدي ورته ټیپر راوړل اوس ورته چې استاد جی د فرعون خدای په څه تباه کړی و مسلې تپوس کوي هغه ورته چې هلکه فرعون کې ډېر ګناهونه وي د خدای دعوا کړې وه بل نوره خو یو غټ ګناه پکې دا و چې خپل به یې چرګان خوړل په خلکو به یې ټیپر خوړل نو خدای په دې ټیپرو جهنم ته بوت هغه پوه شو چې بس نوره استاد ته ټیپر نه دی پکار ما خبره عزتمنو دادا چې مونږ تاسو کم پروګرام کې جمع یو دا د قرآن جشن دی او چې څنګه تاسو کیمرې نیولې دي او څنګه تاسو ډېر توجه سره ناست یې دنه زیات ګڼ تعداد سره فرشته ناست دي او د مونږ تاسو جلسه پروګرام اجتماع لیکي او د خدای په دربار کې به پیش کړي حدیث مبارک کې راځي چې د بوت په ورځ او د پیر په ورځ د انسانانو عمل نامه اسمان ته خدای ته وجتی نو عزتمندو د مونږ تاسو چې کم پروګرام کوو نو ان شاء الله د پیر په ورځ باندې د جلسې ریکارډ د الله په دربار کې موجود شي واسه خو الله پاک حاضر او ناظر د هر شی ګوري
مونږ به کوشش کوو چې مونږ تاسو نه الله راضي شي. الله رب العالمین چې راضي شي د دې دپاره مونږ ناستی دی، او چې کله الله راضي شي، جب الله ہی راضي سارے جہاں مل گیا. چې کله خدای راضي شي نو ټول جهان دیتا شو. یوه ښځه وه، هغه واده ده، خاوند کره. نو د ښځې واده و، نو د جینکۍ به راتلې، د وریځې خورا سندرې ویا، ډولونه غږوه، واغاناو یې جړل. یوې ښځې پوښتنه ځینې وکړه چې د ټوله دنیا خوشحاله ده او ته جاړې، خلک وریځې خوري، ډولونه، سندرې، دا جینکۍ، دا زنانه، او ته جاړې، دا ولې؟ ښځه ورته وایي چې د خلکو صرف د دې ورځې تماشا کوي، د دې ورځې، او دما خو د خپل خاوند سره زندگی ده. نو واده خو ښایسته دی، سندرې پکې ګڼې دي، ډېر دم دوم دی، خو خلکو به لاړ شي او دما وخت تېری ابه د خاوند سره یي. که د خاوند په نظر کې زه روغه رانغلم او د خاوند خوښه نه شلم، نو د ما زندگی خو به ډېره ګرانه شي. نو ما ته د ښځو د سندرو څه فایده؟ مطلب دا دی چې مونږ تاسو که الله په نظر کې روغ رانغلو، نو د مونږ دا دنیا د خواهشات د ګپ شپ دی څه پیدا نه کوي. ټوله دنیا په دې کې لګیا ده چې د مانه الله راضي شي، او د الله د راضي کېدلو کتاب بغیر د قرآن نه بل شی نشته. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره معجزات دي، د هر پیغمبر معجزې وې، لیکن د موسی علیہ السلام معجزه وا، خو تورات هغه معجزه نه وه، د هغه کتاب و. انجیل د عیسی علیہ السلام کتاب دی، خو انجیل د عیسی علیہ السلام معجزه نه وه، بلکې د موسی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام معجزه نوره. زبور دی الله کتاب دی، په داود علیہ السلام نازل دی، خو زبور د هغه معجزه نه وه. د داود علیہ السلام معجزه دا وه چې د به کله ذکر شروع کړو، نو غرونو دریابونو به ورسره ذکر شروع. نو عزتمندو ورونو، تورات، انجیل، زبور دا آسمانی کتابونه دي، دا د خدای خبرې نه دي، د خدای لیکل دي. یو کلام دی، یو کتابت دی. که په موسی علیہ السلام تورات نازل دی، که په عیسی علیہ السلام انجیل نازل دی، او که په داود علیہ السلام زبور نازل دی، یو ځای په یو وخت نازل شوي دي. او قرآن د الله کلام دی، د الله خبرې دي، او د الله او د پیغمبر په منځ کې څه کم 23 کاله، څه په مکه کې او څه په مدینه کې، نه میاشتې، نه ورځې، او نه هفته، نه کاله، نه میاشتې، او نه ورځې، د الله او د نبی په منځ کې د قرآن په ذریعه د الله او د پیغمبر په منځ کې خبرې شوي. په خبره پوه شوئ دوستانو؟ د قرآن د الله او د پیغمبر په منځ کې براه راست خبرې دي، آمنے سامنے، او بیا د واسطې په ذریعه، جبرائیل امین په ذریعه. قرآن چې کله لومبی نازلېدو، آقا نامدار صلی الله علیه وسلم به ټوله شپه په عبادت تېره کړه. دومره عبادت به وکړو چې د خپې مبارکې به یې وپړسېدې. صحابه کرامو به ټوله شپه د الله عبادت کولو، او سحر به الله ته دا سوال کو چې خدا دا ابوجهل مسلمان کې، دا پلانې مسلمان کې، خدا دا کافر مسلمان کې. نو ټوله شپه به په نفلونو په عبادت کې تېره کړه، او سحر په نیمه شپه کې به خدای ته وژړل چې خدا دې کافرو ته هدایت وکړي. سورت طه چې کله نازل شو، په
پدې کې دعا آیت دي طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى اللہ پیغمبر تا فرمائی جے دے ما پیغمبرا طه اللہ پدے مانا پوئی دے اللہ عالم بمرادہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى نہ دے قرآن نازل کرے دے پارا چه تا پا مشکت کے واجئی تا پا تکلیف کے واجئی تا ٹولش پا بے آرامت رہے دگہ دے پارا با قرآن نہ دے نازل کرے اے دے ما محبوبہ خوبم کوا دومرا تکلیف ما کوا چخ پی دے ڈاڑے سے طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى بلکہ دا قرآن ما دے دے پارا نازل لے قرآن اگا خلقو تا ہدایت کئی چه سوکتے اللہ نہ یریگی چه سوکتے اللہ نہ نہیں یریگی قرآن اگا خلقو تا ہدایت کئی نو عزت مندو قرآن پاک پا نزول باندے دے اللہ و دے پیغمبر پا منس کے راز و نیازو شو دا موسیٰ علیہ السلام کتاب پا یوزے نزل انجیل پا یوزے نزل زبور پا یوزے نزل لیکن قرآن درویشتو کالو کے سکم نزل 9 سال 9 مہینے 9 دن اللہ دے پیغمبر پا منس کے دے اللہ دے نبی خبرے وشوے دے نا قرآن جوڑ شو چکلا با دے قرآن آیت نازل شو نبی علیہ السلام با صحابہ تاوئے چه داولی کئی نو قرآن درویشتو کالو کے لگ لگ صحابہ ولی کرے پا یو جہاد کے دے قرآن حافظان شہیدان شوال نو قرآن حافظان چی شہیدان شل صحابہ ہوتا دا خبر مشکل شوا چی دا خو با قرآن بیا اسمان تلاشی چی دو مرہ دے قرآن حافظان شہیدان کی گی را شہید دا کتاب پا شکل کے بے اولی کو نو چی چاچا لکلے آگے باندے چیز بیان کوم گھنٹا پا لگی خبر از مختصر کو قرآن مبارک تیار شو اللہ رب العالمین دا کئی نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پسینا بلے انہو لتنزیل رب العالمین دا قرآن مونگا تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے لگ لگ میں نازل کرے دے تنزیل وہی تدریجن تدریجن تفعیل دے وزن سر تعلق لگی نزل بہ الروح الامین او دا جبرائیل امین پزاری نازل دے علا قلبکا اے دے ما حبیبا اے دے ما محبوبا ما دیتا پسینہ او دیتا پزر قرآن نازل دے عزت مند دورونو قرآن دے نبی علیہ السلام ما جزادہ او گورا یادو لرائی انجیل پا دنیا کے امریکہ گورا برطانیہ گورا فرانس گورا تائیلینڈ گورا سویزرلینڈ گورا دی عیسائیانو ملکونا گورا 57 ملکونا دی عیسائیانو دی پا دا ٹولو ملکونو کی دی انجیل حافظ نشتا عیسائیانو ملکونو کے دا انجیل حافظ نشتا عزت مندو انجیل سلور قسم دے یوحنا دا انجیل لے او دا غشان برنبس دا انجیل دے انجیل مقدس دا درے او یو بل دے درے سلور قسم انجیل دے او دا ټول انجیلونا چی جمع کے اے قرآن پاک لاسی پرے تنرزی او پٹول یورپ کے دا انجیل حافظ نشتا او دے مسلمانانو پا ملکونو کے مولانا حسن جان سے فرمیل چھ 2.5 کروڑا نا زیاد انسانان دے قرآن حافظان عزت مندو رونو او قرآن اکثر غالب خل کیا دے مالداری خل قرآن تا نگوری
مالداري خلکو دغسې ډایرکټ جنت ته روان دي که نه دا خو د غریبانو کار دی په دې خانانانو کې ډېر نوابان شته چېرته هغوی کې زړه نیه وه به وفات کېده بیا د هغې خو ډېر زیات لمسیان وي د لمسي وي داسې سل اتیا 80 90 لمسي وي ډېر زمنې وي بیا د هغې زمن نو مشره نیه وه نوابانو کې نو هغه نیه چې کله مړېده نو د زنکدن په وخت کې هوا وچلېده د سړی ټیز میز واشي نو د لمسیانو ورته وویل چې انشاءالله خدای مې د ګمان خطا نه کي لکه چې نیا مې جنت ته ورسېده هغه بل مسیح اواز پوکړ چې تا ته څنګه پته ولګېده چې نیا دې جنت ته ورسېده وی چې تا دې جنت ته دروازې کغ نه واورېده هغه بل ورته ویل چې جنت دروازه لا ډېره لرې ده یا خو د نیا په دې دنیا کغی جنت څه ګپ نه دی جنت بغیر د قرآن نه میلاویدی نشي قرآن خدا سے یار دے چے بل یار بدا سے نوی کا ہر چرے غواڑے وفادار بدا سے نوی دا غیر عبد وطن لا سرگولو لا جوڑوی خلدو لا جوڑوی مخ کے بغو لا جوڑوی پسختو مرحلوں کے رختو لا جوڑوی قرآن دیتا بچی نا ولی جوڑائی قرآن دے بچی پسر تا جنت تبیائی جناب رسول اللہ فرمائی چہ دے قرآن حافظ تبا اللہ پاک دے قیامت پورا جنتی تاجور پسر کی مور تے ہم او پلار تا واللہ پاک با حافظ مور پلار رہو غوڑی اللہ پاک با اور سر دیدار گئی اعلان باوشی چہ دے حافظ مور پلار اللہ غوڑی دوی به حیران شي چې یا الله مونږ خو ډېر ګناهګار یو یا الله څنګه مونږ ته ته پیشي ده الله به فرشتو ته ووایي چې اول د حافظ مور پلار ته جنتي جړې واچوئ دوی به جنتي جمع واغوندي الله په دربار کې به حاضر شي اللہ پاک با پخپل اللہ سو مبارکو اے جنت تاجور پسر کی واللہ پاک با حافظ قرآن تہوئی چیزان سرا اغلاس کسان چاگے دے پرا جہنم وجب دے اغلاس کسان زان سرا جنت تبیا نو قرآن دومر عظیم شہر اور قرآن دے نبی علیہ السلام معجزات عزت مند رونو خصائص الکبرا کی جلال الدین سیوطی فرمی چې د نبی علیہ السلام 1000 معجزے وے امام بہقی لکلی دی چې 1200 معجزے وے امام نووی لکلی دی چې 3000 معجزے وے او معجزات دیتا وئی چې انسان هغه کار نشي کوي ساينس به ولګي امریکا چې ټوپک جوړ کی جاپان یې پانا خيستا جوړ کی یو موٹر جوڑائی کار جوڑائی بم جوڑائی سبالا جوڑائی یو ملکی چی جوڑائی بل ملکی پاگے نخائستا جوڑائی لیکن ایٹولے دنیا بادشان جی جمع کے دا غرمسترگ نشی جوڑا ہوئے ستوری نشی جوڑا ہوئے انسان نشی جوڑا ہوئے دا غشن ون نشی جوڑا ہوئے نو قرآن اگا معجزہ دا چی انسان دے وزنا بہر دا نو عزت مندو رونو دا خپل خبرہ سار ترسوم یو موقع کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جہاد پا باری کے دا چاندے اعلانو نو حضرت ابوبکر صدیق پا مور کور کی چے سومرا مال دولتو دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کور کی چے سومرا مال دولتو اے دا جناب رسول اللہ پا مخ کے پیش کر چی یا رسول اللہ سر زما سامان زما زر شتر جانان زما یا رسول اللہ ما پکور کے دستن پورے دمزی پورے عرش ہے ما دا اللہ و دا رسول پا محبت کی قربان کرل طول سمانی دا جناب رسول اللہ پا خدمت کی کیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو موقع کہ اللہ تا سوالو کو چھے اے اللہ زدہ غوانم چھے دے ما مال
د تا پلار کې ولګي امامال د مدینه د جنان په محبت کې ولګي یا الله د ما مال د نبی علیہ السلام پزړه کې راولې چې د ما څومره مال پیغمبر قربانای چې د پیغمبر په مخ کې حاضر وي یا الله د ما د دولت مالک محمد رسول الله وګرځي دا د صحابه او ایمان حضرت عمر خپل چندارا وړه حضرت عثمان چونکه وخت کم دی امونګه استادو هغه مونږ ته په سبق کې ویل چې وزنانا راغله د سر ویختي راوړل وی یا رسول الله نور اوس مې نشتا خو د سر ویخته مې د جهاد په چندا کې قبول کا کېدای شي تاسو ته د رسۍ ضرورت وي د پړې ضرورت وي نو د ما د سر کوسۍ په جهاد کې چې ولګي چې قیامت پر ورځ الله ته زه وایم چې یا الله اتا پلار کې د ما دا کوسۍ خرج و بلا زنانا رااله یا رسول الله نور اوس مې نشتا خو ماشوم بچای مې کور کې دی هغه په چندا کې راوړو ماشوم بچای تقریبا دومره ماشوم چې تیر وي ای مدینه جلال ورته فرمایي چې بیبي دا خو دومره ماشوم دی دا خو د چندې قابل نه دی دا چې مونږ ته چندا کې راکې نو دا ماشوم باندې بس وشي وی چې یا رسول الله کده یو صحابي نه ډال نوي کنګال نوي اما بچه پلاس کې ورکا چې کله د کافر د طرف نه پدې صحابي بند دغه شي گزار وشي اما دا بچه د پلاس کې ونیزي هغه غشه چې د ما په بچي کې نه لوزي او دا صحابي بچي خپل بچه الله او رسول ته پچاندا کې ورکي صدیق بحالا شما رسول استا عشق چې دا بلال پشاله خورم زادا عشق زادا انګر د غلو چیرې د غلې نیم د مدانی پمیلا زرنګ د لیلیم صدیق بحالا شما رسول استا عشق چې دا بلال پشاله خورم سازا عشق زدا انګر د غلو چیرې د غلې نیم د مدانی پمینا زرنګ د لیلیم هجران د غره کوا زده د غلې نیم د مدانی پمینا زرنګ د لیلیم نو هجرت جنگ او د نبی علیہ السلام په محبت کې خپل مال قربانول عزتمند ورونو دا دیوبند یو لوی عالم تیر شوی دی قاری محمد طیب دا ډېر لوی بزرگ انسانو شورما کوي شورما نه کوي جلسه کې خاموش بشي قاری طیب صاحب د هندوستانو د دیوبند مدرسې محتممو نو د بار ملک نه هندوستان ته راتلو په هوایي جهاز کې نو خدای شان ته وګورئ چې جهاز په هوا کې خراب شو چې جهاز کله خراب شو نو دوستانو پایلټ اعلان وکړ چې جهاز خراب شو هر سړی کلمه درسته گئی کې دې چې جهاز پرېوځي نو چې کله دا اعلان وشو نو هر سړی په ژړا شو کلمې تیروا څوک بل صورت څوک صورت یاسین څوک آیت الکرسی ځکه چې کله داسې وخت راشي به خو هر سړی خدای طرف ته متوجه شي عزتمند ورونو مونږ تاسو خدا سه یو کنه چې کله تکلیف راشي به خدای ریاض شي اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا چې کله مونږ ته تکلیف ورسي الله فرمایي چې بیا تاسو چغه وایي او چې کله تاسو سره زه ښېګړه وکم زمن درکم دولت درکم کورونا پټي درکم به تاسو د ما نافرمانی کوئ نو عزتمند ورونو تکلیف دوران راغی هر سړی په ژړا شو قاری محمد طیب رحمت الله علیه د جړا واورېده پوښتنه وکړه چې د خلک ولې جاړي
وی صاحبہ جاز پریودی جاز خراب شو قاری محمد طیب سے پخپل سیٹ باندے ادھرے دو او دے جاز ورلیو تا اعلان کئی چھے ایس ورلیو خپکے گئی ماں ذکر گوئی جاز با بالکل ٹھیک سی جاز با نپریودی نو دا اولیاء و کرامتو گو رہے چھے 15 منٹ تیر شو بیا پا لٹ اعلانو گو چھے مبارک سا جاز ٹھیک شو خطرہ ختم شو نو کتا سو سوچ کری پا دے جاز کے روٹے ور کئی چائے ور کئی پیپسی ور کئی نو چکلا چائے شروع شوئے بسکٹ نو چکلا خطرہ ختم شو نو آر سڑی سلور پیالے اس کلے ذکر جے خو مرگ نہ بچو نو چکلا جاز پہ ایرپورٹ بندے ادھرے دو قاری طیب سے بنا دے خلق کو پختنہ اگنا چھے صاحبہ تا انجینئر یہ کتا مستری ہے کتا کسے کا مان لے چھے پہلٹ اعلانو کو چھے جاز غور دی او تا اعلانو کو چھے جاز نپریوزی دے کیسے چل لے داتا تا سنگے پتہ ہو لگے دا او دے کری سے جواب تا خوکش ہے کری سے وہ فرمیل چھے دے خلقو دے جاز ور لیو یاد ہو لرائی ماں پجیب کے دے دیوبند مدرسے دا چندے پیسے ہوئے ماں تا خلقو دیوبند مدرسے تا چندہ رکڑے وا کا دجاز پریوتا وا دجاز ہم پریوتو کا دجاز پریوتا وا دا چندہ ہم پریوتا اللہ دے دے چندے دے برکات جاز بچ گو چھے دا چندہ مدرسے تا ہو رسی وہ طالبانو پکار کے رسی نو دوستانو اے تبلیغ پا اجتماع کے دے خبر دعوت تے چھے اللہ پلار کی 4 مہینے وہ لگوا لیکن دے مدرسوں پہ اجتماع کے دا دعوت تے چھے اللہ پلار کے بچے وہ لگوا و دے اللہ پلار کے اخپل مالو لگوا دے محمد مصطفیٰ بغیچے تا دے جناب رسول اللہ مدرسے تا چندہ ورکا او بیتو گورا چھے اللہ دیتا مدد کئی ہو کنا گئی عزت مند رونو پا دے زین خبر گئی چھے کم سڑے پا اخلاص سر مدرسے تا چندہ ور گئی اللہ بے دے اسپتال نہ بچ کی اللہ بے دے ڈاکٹر نہ بچ کی اللہ بے دے پولیس نہ بچ کی اللہ بے دے لکے بدمشانو نہ بچ کی اے کم سڑی پیسے چھے دے اللہ پا دین کے لگی اللہ دک سڑی حفاظت کی عزت مند رونو اللہ پا دین کے چھتے چاہ پیسے لگی اے دک سڑی اللہ حفاظت او بیاد نبی علیہ السلام حدیث دے چھے کم سڑے دے اللہ پلار کے مال لگئی حضور علیہ السلام فرمائی چھے دا سڑائی بغریب نسی نو عزت مندو چاہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹول مال دا محمد رسول اللہ پخپو کی خو نو مونگتا صبح دے مدرسے تا چھے دا کمرہ جوڑے گی پاس مفتی سے وہ فرمیل اور پا دے بخامخ خرچہ کی گی نو چھے تا بچی تا یو بچے قرآن یو علم قرآن خی دا لکانو گو رئی چھے دا حرون پغاڑا کی دی دغے سے الیکشن ندے گٹلے چھے ممبران جوڑ شوی دی یا جنرل کونسل جوڑ شوی دے یا صدر وزیر اعظم جوڑ دے دغ بچی پسینہ کی چھے کم شای پروتے دا دے ٹول دنیا نا قیمتی دے قرآن پاک دیش سی پرے قاری رفیع اللہ پاک حافظ شو او نورا پاک حافظان شول عزت مند رونو نو مونگا چا اخپل کورونا لس چھتا جوڑو اخپل زانتا پٹی اخلو اخپل زانتا جیداد اخلو دا 100 رز زندگی دا 100 رز بنگلے دی دا 100 رز عیش و عشرت دے مرگ را روان دے قبر دے آخرت کی زندگی دا مرگ نا مخ کے زان دے پارا عملو کا مرگ نا بعد تا پسے سن نرازی قدر پسے کئی ہے اب او رسی خواب دیر کم ہوئی پخپل مرضی دے اللہ پلار کے مال دخل کا اللہ فرمی من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا اللہ وی چه کسوک دا غواړي چې قیامت پر ورځ د ما ملاقات الله سره وشي نو اده نیک عملو کی اده الله پلار کی قربانی ورکی اده د الله سره شرک نه کوي نو دوستانو تاسو پنده جمع کې شتا داسې ملګری لاس 15 لک سل کزان
چا یو د 5000 نوٹ ماته د میز ته راوړي د تعمیر د پاره چې دا مدرسه جوړه شي 5000 خو ډېر شی نه دی نن سبا یو د غوړی ټیم نه پکېږي نن سبا ایس نه پکېږي یو 5000 نوٹ قربان کا چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټول مال قربانای دی الله او د رسول په محبت کې نن کا پیغمبر نشتا ابوبکر صدیق نشتا خو هغه الله موجود دی چې کوم الله د حضور پاک په زمانہ کې وو هغه قران موجود دی چې کوم قران د جناب رسول الله په زمانہ کې وو نو د قران په دې محبت کې د الله په محبت کې عمل غره بکوم وی چې ماته 5000 روپے د مستراوړي ماشاءالله اوس امتحاني پرچا ده الله تاسو ګوري چې ورکوي کنه ورکوي عزتمند ورونو پیرانو پیر صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي پیرانو پیر رحمت الله علیه چې کوم سړی الله پلار کې مال لګئی دې نمخ کې الله قبول کی الله دته اجازه ورکي ورستو دای راوړي پیسې اول خدای منظوري ورکي نو اسړی بکموي الله نو غوړی چې یا الله دا یو نوٹ اته د دین په محبت کې قرباني کوم اسړی بکموي چې اول 15000 روپے یو نوٹ د 5000 دلته په دې میز باندې واچي ماشاءالله ماشاءالله ستا پتا سو کې ځکه ملګری الله دې قبولي ماشاءالله یو قاری سے 5000 روپے راوړي عالم دې حافظ دې عزتمندو الله پلار کې ور گئی داسمه کې د جهادتونه بمونږ تاسو نه ګوره جزاک الله جی سے الله دې درجه بلند کا دوا ملګرو راوړې ملاس ملګری شالې دي اته ملګری پاتې شول کوم ملګری بای چې هغه 5-5000 روپے د قران په دې مدرسې کې په تعمیر کې و لګئی جزاک الله دا به صدقه جریه وي ته په قبر کې پروت وې او دا کمره بای تا پسې با قرآن تلاوت روزانہ راځي خپل مال قیمتي کوي ماشاءالله جزاک الله بل ملګری به کوم وي دې طرف نه یا دې طرف نه چې هغه د الله په لار کې و لګي ماشاءالله ټیم هم کم دی او زه هم تلو کې یما نو داسې ملګری چې د الله په لار کې یو نوٹ قیمتي کی او تاسو سوچونه پکوي چې خدا پکا دا خو 50 لاکھ کوشله 5000 خودم راشي نه ده الله دې قبول کړي جزاک الله احسن الجزاء په دا ټول اجتماع کې بلاس کسان الله دې قبول کړي اجي صاحب درې ملګرو ان شاء الله 5 راوړې الله دې قبول کړي ز 5000 خیم تاسو 500 راوړې ډېر پوي خلګي د تاسو عقل له دې عقل باندې شړا پکار ده اسړی به 500 راوړي چې د 5000 روټ طاقت یې نه اول د 5000 مطالبه کوم ستا په دې علاقې کې 5000 نه اوس دلته پټای خرڅوا نو ته وای چې دا پټای چې چاله ورنه لیکن شیطان توی چې په دې لار کې پیسې ورنه د 5000 سره ستا داسې سړی چې 1000 روپے راوړي یا 1500 یا 2000 یا 3000 اوس مې تاسو ته ځکه چې زه تلو کې يم ټوله ورځ مطالبه نشم کوای ماشاءالله روچت شي چې مفتی ندیم صاحب راضي او شیخ ادریس صاحب راضي چې د نمک کې تاسو د قران خدمت وکړي ماشاءالله روچت شي 100 روپے نه ونیسا 3000 نه ونیسا 1000 پوره او 500 پوره دا ملګری روچت شي یا الله ته قبول کړي او بل ملګری هم 5000 راوړي الله دې قبول کړي ګوري عزتمندو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټول مال حواله کوي دغه نه اوچت او خيار بل کم دی چې الله پلار کې مال لګي حضرت عبدالرحمن بن عوف ټول مال د خدای پلار کې ورک الله پیغمبر ته ویل چې واپس د مال ورک دا ما قبول ک د مال به د سره حساب نه کوم آخرت کې ثواب هم ورکوم رضی بچو 500 نه 3000 پورے عام دعوت در کوم راشه دا درې کې شابه سه میز خالی شو رضی چانا 15000 دی چانا 2 دی چانا 3 دی چانا 15000 دی او چې غټ د نشتي جرنل وی ا د 100 روپے راوړي چې پیغنا غټ غریب بل نه په لکاږي نو سلسل لونی سا 5000 پورے عام دعوت در کوم کوشش بدا کوي چې پخپل راوړي او کني بیا به طالبان در باندې لمنه ګرځي خو عزتمندو
یاد ولره یو به د مال قیمتي شي او بل به د قدم د الله په لار کې ولګي مونږ کلی کې یو بنو کې لیوانه وی چې یو به د ثواب وشي بل به د دبلای وشي د مچسو دبلای نو عزتمندو یو به د ثواب وشي او بل به د الله په لار کې تا قرباني وشي راځي عام طور باندې دعوت در کوم اصلو نه ونیسا ازرو پورې ازرو نه 5000 پورې عام ملګری را وچت شي اوس هم ډېرې کمې کړې سل 50 خوار سړی نشتا دا څنګه چې د الله په دربار کې بخیلانو په ډله کې را نشي اوس ملایکی لیکي ګورې د بخل نزان بچ کئ بخیل هغه سړی ته وای چې الله په لار کې مال نه لګای پیغمبر علی السلام فرمای چې بخیل ا د الله نه لره دی جنت نه لره دی خلکو نه لره دی او جهنم ته نږدې دی صحیح سره الله ته نږدې دی خلکو ته نږدې دی جنت ته نږدې دی او د جهنم نه لره دی ما سخاوت نه کار وغلی لاسو نه ونیسه لاسو زرو پورې 500 زرو پورې دا ملګری اوس هم ډېرې کمې کړې لاس شل خو د هر سړي نشته داسې تعداد سره راشي چې خدای فرشتو ته ووایي چې وګورئ د ما بندگان ما په لار کې قرباني کوي ماشاءالله راوچت شي عام دعوت در کوم دا طالبان ور باندې وګرځي شیطان مونږ کې پړی اچولې دي نه میرا پرېږدي کني د لاسو سره خو پګار وای چې ټوله جلسه وچته وای عزتمند ورونو طالبان ور باندې وګرځي او چې کوم حضرات راوړي عدالت ما مخ راوړي الله دې قبول فرمایي عزتمندو د مسافرو دعا خدای قبلای یو خو زه مسافر یم او بل سپینګر یم او بل د قرآن محفل دی زه دا امید کوم چې د تاسو پیسې په فضول لاړې نشي دا به ان شاء الله تاسو ته مرګ نه بعد زندگی کې پکار راشي مرګ نه مخکې زندگی کې به الله یو پلسه بدل درکړي ماشاء الله ډېر محبت سره ډېر شوق سره چې دومره چندا هوشي چې دا یو چت ور باندې جوړ شي کا څوک سیمټ راوړی بیا مفتی عبدالوهاب صاحب سره رابطه کوي کا څوک خشته راوړی مفتی صاحب سره رابطه کوي لیکن حاضر امام کې تاسو نه چندا غواړم اس 100 روپۍ نه ونیسا 5000 پورې چا څومره واس توفیق وي مور پلار پر رخ پسې ځان ته صدقه جریه الله به د ډاکټر نه او د نور پریشانیو نه پولیس نه ظالمانو ډکوانو نه الله پاک محفوظ لري ماشاء الله محبت سره زډیر یقینا تاسو جلسه ته ډیر په شوق سره راځم ځکه چې دا خلک دا ماته ډیر پسند دي او زه غواړم دا چې تاسو پروګرام کې ما شرکت وشي الله دې تاسو د اخلاص قبول فرمایي او الله دې مونږ تاسو ټولو ګناهونه معاف کړي الله دې تاسو د صدقه په خپل دربار شه قبول کړي الله دې مولانا فضل الرحمن سے مدد وکړي الله دا پاکستان کې د قرآن نظام